ما ته یو کس ټلیفون وکړو په یونیورسټۍ کې وایي زه وی سټوډنټ یم خو وی زه داسې لږ لږ اسلامي کتابونه هم ګورم وی زما په ذهن کې یو شک دی میسو دا ګیره میره دا برې ته پاک خورولی وو ما ورته څه شک دی وی یو اعتراض کوم او خفه کېږم جواب به راکړې که نه وي د ډېرو ملاانو نه مې تپوس وکړه خو وي چې چا نه تپوس کوم نو شړت کېږي جواب چا را نه که تر اوسه او یو وایي چې بس برته بیا ووایم او بیا نمبر نه اوچتوي ما ته وي ته راته ووایې ته څه وایې مې وایه خبره کوه وایي مونږ په دې مونځ کې په تحیاتو کې په آخره کې وایو چې اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراهیم وعلى آل ابراهیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکتا نو دلته کې دا کما کاف د پاره د تشبیه دی او دا ابراهیم چې دی علیه الصلاۃ والسلام دا دلته کې مشبہ به واقع شوی دی او محمد صلی الله علیه وسلم مشبہ واقع شوی دی او مشبہ به قوی وي د مشبانا نو کمال د ابراهیم علیه السلام سیوا شزکا وی چې موږ داسې وایو چې یا الله په نبی علیه السلام باندې رحمت ولېګا برکتونه ولېګا داسې په ولېګا لکه څنګه چې په ابراهیم علیه السلام باندې لېګلیو نو پته ولګي چې ابراهیم علیه السلام باندې برکتونه او رحمتونه ډیر دي او په نبی علیه السلام باندې کم دي نو ځکه موږ د نبی علیه السلام د پاره دعا غواړو دې جواب وی سره مې لکه یونیورسټۍ والا ته وګوره دومره زبردست اعتراض ته وګوره زه حیران شوم اول مې لږ ساعت سوچ کوم ما یاره دا خو پیدا کېږي بعدې بعدې بیخي تک سپینو لکه ایسې هم نه و داسې به یې دغه کول خرول به ما یاره ډېر ښه اعتراض دی وکړو خو زمونږ د اولیاء کرامو د صوفیه کرامو سره تعلق د دې دا کتابونه هم ګورو وایو مې دا مسله حضرت امام ربانی رحمت الله علیه حل کړې ده چې حضرت ابراهیم علیہ السلام ته الله په علم او عرفان کې او په مقام د خلت کې چې خلیل الرحمن دی خلیل دوست وي په دې کې ابراهیم علیہ السلام ته چې کم مقام ملو نو دا یو پیغمبر ته نو ملو کله چې حضور سرور کائنات ته الله علم ورکو نبوت ورکو معرفت ورکو دوستی او محبوبي ول ورکړه نو حضور چې د ابراهیم علیہ السلام په مقام باندې نظر واچو نو دغه ډیر زیات اوچتو مقام په دغه ځای کې په علم کې او په خلت کې مقام ډیر اوچتو نو حضور خلکو ته او فرمایل چې زما د پاره د الله نه دغه مقام دعا غواړه اے چې تاسو کله مونږ کوئ نو په مونږ کې زما د پاره د ابراهیم علیہ السلام دغه مقام دعا غواړي چې الله ما الته ورسي نو الله آیاتونه نازل کو ولل اخرت خیر لک من الاولى اے محبوب استا هر رستنه گھنٹا رستنه ساعت دا مخکنی ساعت په رستنی نه بهتري نو حضرت امام ربانی رحمت الله علیه فرمایي چې اوس حضور سرور کائنات صلی الله علیه وسلم امام ربانی صاحب سلور نیم سو کاله مخکې فرمایلی دي چې اوس د حضور سرور کائنات مقام هغه ځای ته رسیدلې دی هغه ځای ته د حضور مرتبه رسیدلې ده چې په سو چند د ابراهیم علیه السلام نه په بره تللی ده د دې آیات کریمه په مفهوم باندې